الله جل شانه قرآن کې فرمایي وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. تاسو زما نعمتونه شمارل غواړئ شمارل نه شي. الله پاک موږ تاسو ته ډېر لوی نعمتونه راکړي او ډېر زیات ولا تعد لا تحصى نعمتونه الله راکړي. قرآن کې الله جل شانه فرمایي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله به قیامت په ورځ کې د هر یو نعمت په باره کې ضرور به ضرور تپوس کوي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی د غنمو ډوډۍ دا د خدای نعمت دی، د دې په باره کې به الله تپوس کوي. غنمو ډوډۍ مونږ وګورو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه پس عایشه رضی الله عنها وایي ډومبې بدعت چې کوم شروع شو د سنتو نه خلاف کاره په مړه خېټه خوراک شروع شو. نو 15 ټیمه خوراک کو، 15 ټیمه، سحر، ساختي وخت، غرمه، مازدیګر، ماښام، ماسپښین، 15 ټیمه د ورځې خدای 20 یاره نعمتونه راکړي. نو الله وی د دې نعمتونو په باره کې به تپوس کېږي. په ګرمۍ کې د یخنۍ لباس، په یخنۍ کې د ګرمۍ لباس، ګرم لباس صادر شو، پیړه کپړه شوه. بیا هغه شانتي سهولتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام مشقت کې زندگی تیره کړې، د دنیا وسط یې د الله نه نه دی غوښتی. دوی یې غوښتي اللهم احمني مسکینا وامتني مسکینا واحشرني فی زمرة المساکین. یا الله ژوندم د مسکینۍ راکړي، مرګم د مسکینۍ راکړي او د قیامت پر ورځ حشر دام د مسکینانو سره زموږ کړي. عایشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام به د شپې لمونځ کو، وایي چې کله به سجدې ته تلون وي په ما باندې به نوکار ولګوله، یو نوکار. نو کو د علمو نه تپوس وکړي نو دا عمل به درته مکروه وښیي، کراهت دی په دې کې. سړی الله ته متوجه دی، هغه په خلکو باندې نوکار کوي. او بیا د الله نبی شارع چې په چا باندې شریعت نازلیږي هغه داسې کار څنګه کوي؟ خو وی کوټه به دومره وړه وه چې عایشې رضی الله عنها به خپې خورې کړې وي. نبي علیه الصلاۃ والسلام به پرې د دې وجې نوکار ولګو چې خپې راټولې که زه سجدې ته ځم، ځای به د سجدې نو. دا په مشقت کې وخت تېرول. خوراک ساده. عایشه رضی الله عنها وایي څو څو میاشتې به تېرې شوې مونږ را به لوګې نه ختو د نغري نه، او 2 تورو څیزونو باندې مونږ ګزاره کوله، کجورې به مو خوړې، اوبه به مو ورپسې وڅښلې. نو الله وایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یو نعمت په باره کې به ضرور به ضرور تپوس کوو. لتسألن تاکید صیغه ده، خامخا به تپوس کوو. تاریخ کتابونو لیکلي دي د نن نه تقریبا 1100 کاله مخکې یو مسلمان جرنیل تیر شوی، د هغه نوم صلاح الدین ایوبي، او د بیت المقدس فتح کړی و. د هغې نه پس بیا مسلمانانو کې داسې څوک ځوان اوچت نه شو. نو هغه زمانه کې عیسایانو به د مسلمانانو قافلې لوټ کولې، او په هغې کې به نوخیز جینکې 12 14 14 کالو جینکې دا به یې د هغه قافلونو اوچتې کړي، دا به یې یهودیانو ته ورکړي. یهودیانو به د هغې برین واش کو، ذهن به ولا د مسلمانانو خراب دغه کو جوړو. بیا به دا جینکې تاجرانو ته ورکړي، او دا به د مسلمانانو حرم ته راتلی، د وزیر، مشیر، جرنیل چې څونه به دوی ته به راتلی خدمت به یې کو. هغه زمانه کې 2 نشې ډېرې عامې، یو حشیش، نن سبا زمانه کې ورته چرس ویلي کېږي، او یو شراب. دا به یې هغې ته ورکول، او د هغې نه به یې د حکومت خفیه رازونه اخیستل. دغسې یو عیسائی جرنیل و د هغه نوم ریجنالډ د مسلمانانو یو قافله لوټ کړه، په هغې کې یو ښایسته جینۍ ماشوم اوچته کړه، او هغې ته یې ویې وي څه شو ستا هغه محمد علیه السلام چې راشي اوس دې مانه بچ کړي. العیاذ بالله. صلاح الدین ایوبي ته دې خبرې پته لګېدلې وه، د هغه قسم خوړلی و، وی ریجنال به زه ژوندی نه پرېږدم. د خدای احسان و ریجنال قابو کې راغی، او هغه سره یو بل جرنیل هم ګیر شو. نو په هغه زمانه کې یخې اوبه دا د امن علامت و، چې چېرته به یو دغه به ګیر شو، یو دشمن به ګیر شو، او هغه ته به خپل دشمن یخې اوبه ورکړي، نو دا به د دې خبرې علامت و چې یاره دې دشمن ده ته امن ورکړو، امن. نو هغه کوم بل عیسائی جرنیل چې ورسره ګیر شوی و ریجنال سره، نو صلاح الدین ایوبي هغه یخې اوبه هغه ته پیش کړي، هغه یخې اوبه واخیست ریجنال ته یې ورکړي. صلاح الدین ایوبي ورته وی ما قسم خوړلی چې دا سړی به زه نه پرېږدم. تورې یې راوویسته، هغه ته وایي تا خو محمد علیه السلام یادو،
وایي د هغه یو ادنا غلام او بس سټ یې په توره باندې و هلته یې وغورځوه. الله قرآن کې وایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، په ګرمه ګرمۍ کې یخ اوبه څښل دا د خدای نعمت دی. الله وایي د دې نعمت په باره کې به تپوس کوم. نو موږ او تاسو سوچ وکړو خدای راته زندګي راکړې ده، یو نعمت دی. صحت دا یو نعمت دی، لباس دا یو نعمت دی، خوراک یو نعمت دی، ښه نیکه صالحه بیبي دا یو نعمت دی، بچی دا نعمت دی، خپل کور نعمت دی، د ضروریات پوره کېدل دا یو نعمت دی. څومره نعمتونه الله راکړي دي. الله وایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، تاسو شمارل غواړئ شمارلی نشي. هر سړی د خپل ذات اعتبار سره سوچ وکړي. زما بدن الله وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ښایسته شکلي صورت کې مې پیدا کړی انسان، ښایسته شکلي صورت. دا د خدای یو نعمت دی. اوس دا شکل بدل شي، سترګې بل طرف ته ووړي، پوزه بر وخیږي، خوله لاندې راکوشي، د انسان دا شکل به څونه کریږي شي. الله وایي احسن تقویم، ښایسته شکلي صورت کې مې پیدا کړی. دا هم د خدای یو نعمت دی. نو د خدای د نعمتونو شکریا ادا کول. بیا الله جل شانه موږ ته دین اسلام راکړی، د خدای د ټولو نه لوی نعمت دی. مسند امام اعظم رحمت الله علیه دا یو کتاب دی، په هغې کې یو حدیث نقل کړی دی چې د قیامت په ورځ دا ټول انسانان، مسلمانان کافران، دا جهنم ته لاړ شي. او په جهنم په اور کې ځکه حدیث کې راځي د یو ګناه د وجې چې توبه پرې ونه ویستې شوه، 7 کاله به سړی په جهنم کې سوځي یو ګناه د وجې. د مونځ خو 2.88 کروڑ ټول نه غټه ګناه ده. مجاهد بسانی صاحب لیکي ټول نه غټه ګناه کول دا مونځ پرېښودل دي، ټول نه غټه نیکي کول دا مونځ کول دي، دا غټه نیکي ده. نو د دې یو ګناه د وجې به دومره سزا دی خوري جهنم کې. نو مسلمانان به وي، کافران به وي، دا به ګډوډي. نو دا کافران به دي مسلمانانو ته تانه ورکړي ستاسو کلمې تاسو ته څه فایده درکړه. وي الله جل شانه به رحمت دغه وخت کې جوش وي او وي الله به حکم وکړي چې هر هغه مسلمان چې صرف لا اله الا الله ویل دا جهنم دور نه روباسي. نو هغې وخت کې به دا دین اسلام فایده ورکړي چې مونځ یې نه دی کړی، روژې یې نه دی نیولې، حج یې نه دی کړی، زکات یې نه کړی، ښه اخلاق معاملات دا ټول بېکاره، خو چې صرف یو لا اله الا الله ویل دی به د جهنم دی. څونه لوی نعمت دی، څونه لوی د الله احسان دی. بې درخواسته خدای ته هم درخواست نه وکړي چې الله د مسلمان په کور کې پیدا کړي. الله ته قدرت حاصلو بل ځای کې پیدا کولی شو، خو خدای د مسلمانانو په کور کې مسلمانان الحمدلله پیدا کړي. اورونو د محمد علیه الصلاة والسلام امت کې پیدا کېدل دا ځان له یو لوی نعمت دی. قیامت په ورځ به 120 صفونه نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی 80 صفونه به زما د امت دي. د ټولو نه وروسته راغلي دنیا ته، ټول نه مخکې جنت ته ځي. دا ټول نه خدای لوی نعمتونه دي. که موږ تاسو لږ کینو او لږه مراقبه وکړو، یو طرف ته کینو او سوچ او فکر وکړو، دا تدبر دا هم یو عبادت دی. ګورې ښه تدبر، سوچ فکر کول د الله په قدرتونو کې. یو صحابي د کوټې په چت باندې پروت و که نه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یا الله دا خو تا بس نه دي پیدا کړی، د دې غرض او مقصد دی الله زما مغفرت وکړي. دا تدبر دی، دا سوچ او فکر دی. موږ او تاسو کینو د الله په دې قدرتونو کې سوچ او فکر وکړو. د الله ستا قدرتونه څونه لوی دي. امام مالک صاحب رحمت الله علیه نه چا تپوس کړي الله به څنګه پېژنو؟ هغه ورته د توت پاڼه که غوا میخې وخوري نو د هغې نه پی جوړ شي، چیلې وخوري پچې ترې جوړې شي، او چې د ریخمو چینجې وخوري نو ریخم ترې جوړ شي. دې ته وایي د الله قدرت. دې اسمان ته وګورو که نه. نبي علیه الصلاة والسلام حدیث کې وی الله جل شانه وی زما بنده د اسمان ته وګورو، د دې وسعت ته وګوره، د ځمکې ته وګورو، د دې فراخۍ ته وګورو. نو اسمان ته وګورو، دا د الله جل شانه د قدرت مظهر دی. مظهر څونه لوی اسمان الله بغیر ستنو پیدا کړی، دا د الله د قدرت مظهر دی. د الله قدرت پې ښکاره کېږي. د دې نه دا معلومیږي. د دې وجې الله ته ایمان بالغیب دا مقصود، د مشاهدي ایمان الله ته نه مقصود چې یاره زه الله په سترګو باندې ووینم. الله وایي لا تدرک الابصار ویدرک الابصار واللطیف الخبیر. په دنیا کې خو په سترګو کې طاقت نشته چې الله وویني. موسی علیه الصلاة والسلام الله ته الله تعالی لیدل غواړم، الله ورته دا ستا د وس کار نه دی. وی الله وینم دی. وی ښه دا وګورئ کوهي طور غر ته چې داسې الله پې صرف تجلي وکړه، موسی علیه الصلاة والسلام بېهوش شو. نو الله لیدل دا ګران کار دی او دا د مشاهدې دا الله ته مقصود نه دی. الله ته ایمان بالغیب مقصود دی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. مؤمنان خو هغه خلک دي چې په غیب باندې ایمان وړي او لمونځ د دې اهتمام به کوي.
نو د مؤمن صفت الله جل شانه دا بیان کړي آمنت بالله ما د الله په ذات او په صفاتو باندې ایمان وروړي. فرعون چې کله ډوبېدو نو هغه چې څنګه لاړو حدیث کې راځي کله چې انسان مړ کېږي دې وخت کې فرشتې دته مخامخ ښکاري کو دې ښه سړی دی ښه شکل صورت کې راځي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله ته عرض کوي اسرائیل علیه الصلاة والسلام ته وی ته ما ته په هغه شکل صورت کې راشه چې ته یو بدعمله سړي له راځي. هغې ورته یې مخ واړوې چې مخ یې واړو چې ویې کتل بیا وایي جي راواړوې چې ویې کتل یو بیانک شکل. ابراهیم علیه الصلاة والسلام بېهوشه شو. هوش کې چې راغې وی یره کو د الله بل عذاب هم نه وي دا عذاب له ډېر زیات دی. او وی نیکمله له څنګه راځي وی جي ښایسته شکل صورت هغه چې کوم صورت کې راځي هغې ورته وخو وی کو د جنت خوشحالي ورته میلوم نشي دا لویه خوشحالي ده. نو دی وویني په خپلو سترګو باندې اوخو زما غانجام. تاسو وګورئ دا د مشاهدې خبره ده چې کله سړی مړ کېږي د ده خولو او سترګه د اوازه پاتې شي او دا د تعجب په وخت کې کېږي. تاسو وګورئ سړی کله یو ناشنا شي ویني که نه او خولې کولو پاتې شي آواز هم ترې وځي او سترګې هم واځي چې داسې غړېدلي شي. دقه د مړي کیفیت دا ولې دوی هغه بیانک څه وویني اوخو زما خو بس زندګي لاړه ما خو په خواهشاتو کې تېره کړه دا خو زه لاړم تباه شوم یو غزې وي خوله واده پاتې شي یا ډېر د خوشحالۍ منظور وویني اوهو دا په دې لږ زندګۍ باندې دونه لویه ګټه ما وکړه په دې لږه زندګۍ باندې دونه لویه ګټه ما وکړه چې خوله واده پاتې شي. وایي دقې وخت کې دوی دا خپل دغه ویني دا فرشتې مو ویني کومه د عذاب فرشته ده سخت حالت کې را روانه هغه مو ویني. نو وي دا به دته ښکاره شي خو دقه ځای کې حدیث کې راځي مالم یو غرغر دي ګړګړو له چې نی راغلي بیا توبه نه قبلېږي. نو هغه چې ولیدو نو هغه وي آمنتو برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب باندې ما ایمان وروړو. الله فرشتې وی دا خوله وله د خټې ډکه که دا د مشاهدي ایمان دی دا ما ته مقصود نه دی. نو الله ته ایمان بالغیب مقصود دی. هغه مونږ الله نه دی لیدلی خو د الله په ذات او صفاتو باندې ایمان خپل نبي هم نه دی لیدلی ایمان شته. نور انبیا علیه صلات وسلام خو د هغې نه مخکې تیر شوي دي ایمان هم پې شته. آسماني کتابونه 104 کتابونه دنیا ته راغلي سل صحیفې دي 4 کتابونه غټ په دې کې زبور او قرآن دا لیکلی شوی راغلی ریټن لیکلی شوی دا حصصو کې او دا 2 کتابونه دا لیکلی شوی راغلي مکتوب انجیل او تورات دا لیکلی شوی راغلي هغه منسوخ دي. یو قرآن مون سره موجود دی. نو فرشتې راته نه ښکاري د خیر او د شر تقدیر نه وي خبر زما په مقدر کې الله خیر لیکلی که شر لیکلی نه مو خبر. قیامت ورځ 50,000 سنه قرآن وي 50,000 کاله ورځ ده مونږ ته نه ده معلومه بیا چې ځو ورته ایمان هم په دې باندې ریځو به هغه ورځې له به ځان رسو او د مرګ نه پس دوباره ژوندې کېدل په دې باندې زموږ ایمان دی. دې ته وایي ایمان بالغیب دا غټ د ایمانیت اجزا دي. نو الله ته ایمان بالغیب مقصود دی رونو چې زموږ استاسو ایمان دا په غیب باندې د مشاهدي ایمان الله ته نه دی مقصود. نو د الله پاک د ذات علی سره زموږ استاسو تعلق جوړ شي دا خواري او مهنت د دغې لپاره دی. د تبلیغ په نوم چې کوم آواز لګي چې روزانه زموږ استاد الله د ذات سره تعلق جوړېږي الله په زړه کې راشي. الله وی قلب المؤمن عرش الرحمن د مؤمن زړه دا زما عرش دی عرش په دې زړه کې الله وي نور پکې هېڅ هم نه وي په دې زړه کې یو الله وي الله. او کله چې په دې زړه کې الله راشي نو د دنیا لذتونه دا بیا هیڅ هېڅ هغې ته نظر هم نه ځي. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین زندگی دا د دې ټولو خبرو نه ډکه ده چې د الله په ذات او په صفاتو باندې یقین پوره راغلی و. د نبي علیه صلات وسلام محنت یې سینې سره لګولی و خرجوا وما رجعوا ووتل ولا بیا واپس رانلل کورونو ته داسې محنت یې وکړو صحابه بیا واپس رانلل چې کوم ځای ته ورسېدل هلته یې تبلیغ محنت وکړو خواري یې وکړه د الله دین پیغام یې ورسول احکامات یې ورسول د نبي علیه صلات وسلام زندګي یې ورسوله. نو د دنیا مشقتونه ورته بیا مشقت نه ښکارېدو د دنیا خوشحالۍ دا ورته خوشحالۍ نه ښکارېدې آخرت یې مقصود و آخرت لږه به د دنیا داسې حال راغې بس په هغې به پریشان و. حنظله رضی الله عنه کور ته لاړو که نه او د بچو سره لږ شانتې مشغول شو خو چونکې د آخرت د هغې مخې ته پروت و مقصود اصلي د هغې آخرت و نن موږ دنیا جوړه کړې ده. نو هغه آخرت چې کله ویې کتل چېرې لږ خوشحالي او خندا دی د خپلو بچو سره شروع چغې کړي نافقه حنظله نافقه حنظله خو منافق شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا څه وی د نبي په مجلس کې ناست جنت او جهنم په خپلو سترګو وینو او چې کور ته راشو ټولې خبرې رانیږي. نو لږ به چې داسې کېدل
بس فوراً به بیا خپل ځان به په هغې باندې زورونه به یې ځان ته ورکړي. نو ولې آخرت ورونو دوی د هغې مخې ته آخرت زمونږ او ستاسو مخې ته شي، دنیا شاته وغورځو. مولانا فهیم صاحب یو ځل بیان کې خبره کوله وي، مولانا جمشید صاحب رحمت الله علیه مې ولیدو چې کله مانځه ته ودرېدو که نه د الله اکبر تکبیر خلک وایي که نه غوږونو پورې لاسونه روړل وایي دا به یې داسې تیزی کې روړ الله اکبر. وایي ما ته یو ورځ تپوس وکړو چې استاد محترم دا تاسو داسې ولې کوئ؟ وایي راته یې د دې مطلب دا چې د دنیا مې شاته وغورځوله نو چې داسې په مزه مزه په مزه مزه نو ویزي زر ډېر په جټکه وغورځوم چې لرې شه. دا د هغې کیفیت و. نن مونږ خو کو په داسې ځای کې م یو که نه چې هغه د آخرت استهزاري پکې د آخرت خبرې هلته هم د دنیا خبرې د هغې حساب کتاب زموږ ستاسو. نو خدای ورونو دا خواري او محنت راکړی دی، دا ډېر لوی شیز دی، ډېر لوی نسبت دی. ګورې یو اسلام دا خدای نعمت دی، بیا د نبی علیه صلات وسلام امت کې پیدا کېدل دا یو بل لوی نعمت دی، بیا الله جل شانه د محنت سره نسبت راکړی دی، دا ډېر لوی نعمت دی. په کار نبوت باندې اجر نبوت دی، په هغې پیمانه باندې به الله پاک د قیامت په ورځ اجر راکړي چې کوم باندې به انبیا علیه صلات وسلام ته ملاویږي. دا ډېر لوی نسبت دی، دا نسبت ته برکت دی. زمونږ د ادبو کتابونه دي، په هغې کې یو کتاب دی مفید الطالبین د هغې نوم دی، په اوله درجه کې طالبانو ته ښودلي کېږي. هغې کې یو واقع لیکلې ده چې یو ځل یو مارغه دی د هغه نوم دی قطا. دا داسې د بلبلي عمره مرغۍ ده او بل طرف ته و کارغه. د دې دواړو په یو کنده باندې د اوبو کنده وه، قصاري وه، هغه کنده کې اوبه وې، د دې دواړو پې جګړه شوه. قطا وی چې دا کنده زما ده او کارغه وی دا کنده زما ده، حالانکه کنده د کارغه وه خو قطا پې ورسره هسې جګړه واچوله. نو د دې چې کوم قاضي و هغه و باز ته دې لاړل دواړه، قطا ورته وایي کنده زما ده او کارغه ورته وایي کنده زما ده. نو باز دې قطا ته وایي چې تا سره څه دلیل شته؟ یو سړی دعوه کوي هغه سره خو به دلیل وي که نه. نو هغه ورته وایي چې نه جي ما سره خو نشته. کارغه وایي کنده زما ده، هغه ته وایي تاسو دلیل شته؟ او ته چې ما سره هم دلیل نشته. نو بیا نو باز فیصله د قطا په حق کې وکړه چې دا د قطا شوه دا کنده، حالانکه کنده د کارغه وه. نو قطا ورته وایي دا فیصله دې زما حق کې ولې وکړه؟ وایي زمونږ د دې مارغانو په ټولي کې څونه مارغان دي جنس دی څونه د مونږه، په دې کې دا خبره مشهوره ده چې دا قطا نه دا ډېر رښتونی ځناور دی، رښتونی مارغه دی. ستا د دې نسبت د وجې چې ته به دروغ نه وې، حالانکه وده نه ده. نو هغه ورته یاره دا کنده خو زما نه ده، زه پیسې ته صحیح نښتم. نو هغه ورته وایي فیصله خو ما ستا حق کې وکړه، تا بیا ولې دا خبره کوله؟ ورته یې وایي تا چې ما ته زما کوم نسبت وښودو دا نسبت ډېر لوی نسبت دی، زه د دې نسبت سره غداري نشم کولی چې زما د وجې بیا ټول دا کارغه او بیا به داسې نور ټول ځناور وي چې دا دروغجن دي. مونږ ته خو د رښتیو نسبت دی که نه، خدای دقسې یو ډېر لوی نسبت راکړي تبلیغ، دا ډېر لوی نسبت دی. ګورې ډېر د خوشحالۍ خبره ده که نه. هغه یو شاعر وایي که نه وي مبارکي راکې علمه د تهمتونو سره یار قبوله کړم. شکر وباسو خپلو ځانونو ته وګورو که نه چېرې زه څومره په اوبو کې یم. کله سړی لږ مراقبه وکړي یاره زما ماضي څنګه تېره شوې ده، ما څه کړي دي په خپله ځوانۍ کې، زه په خپله ځوانۍ کې څه کوم، زه په دې خپل وخت کې څه کوم، او د دې ټولو بدو سره او د دې ټولو کمو سره خدای روچت کړم او د انبیا علیه صلات وسلام د امام کار راته خدای راکړو. لویه خبره په دې شکر وباسو. الله په دې لفظي شکر هم ډېر خوشحالېږي. زما بنده شکر وویستو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. الله وی شکر کوئ نعمت پر ته زیاتوم او که ناشکري کوئ نو عذاب مې ډېر سخت دی. نو په دې خبره شکر وباسو، روزانه د شکرانې نفلونه کوو. رایوډ مرکز کې یو مولوي صاحب ما ملو شو، ما ته مولوي صاحب تبلیغ ته څنګه راووتې؟ ګیلاس ورسره په هغې کې اوبه وي، اوبه داسې نیمونه زیاتې. ما ته دونه اوښکې مې توی کړي دي بیا خدای قبول کړی ما، دومره اوښکې مې توی کړي دي. ګپ نه دی دا، خو چې خدای چاته وغواړي هغه ته ورکړي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. نیکي کېږي د الله په توفیق سره، ګناه نه سړی بچ کېږي د الله په توفیق سره بچ کېږي. خدای نن راوستي راجمع کړي یو سوچ او فکر، دا ګورې معمولي خبره نه، دا د انبیا علیه صلات وسلام والا سوچ او نسبت دی.
سوچ او فکر دی څنګه ټول انسانان دا د جهنم د اور نه بچي جنت لو والا جوړ شي. دا معمولي خبره نه ده، ډېر لوی نسبت دی ورونو. د دې قدرداني وکړو، ناقدري رانه ونشي ګوري. ناقدري مولانا نظر رحمان صاحب یو ځل بیان کې خبره کوله، وایي تبلیغ کې ګناه کبیره والا چلیدي شي. غیبت کول ګناه کبیره ده که نه؟ او څنګه بس کلي د خلک را سره میلو شي که نه؟ هلکه هغه پلاني کاکا څنګه دی، اول یې تپوس وکړو بیا ورپسې شروع شو. په ټول عمر یې دا کړي دا کړي دا پولي والي او ډېرانونه دغه خبرې شروع کړو. نو غیبت شو کو نه، خو بیا هم خدای چلی، خدای هم چلی. نو هغې فرمایل وی ګناه کبیره والا چلیدي شي خو ناقدرۍ والا نشي چلیدي. د دې کار ناقدري رانه نشي. دا ډېر لوی اوچت نسبت دی. اورنګزیب عالمګیر باره کې راځي، وایي د ده دا ډېر نیکدل باچا تېر شوی دی په مغلو کې. ده به ټوپې خرڅولې، ټوپې باچا و باچا او ټوپې به یې خرڅولې، بس په هغې باندې به یې ګزاره کوله. دونه غریب و. نو ځل وي یو ځای نه مېلمه راغلی و، شهزاده و. نو د ده ملاقات له راغلی و. وایي ده ورته وایي چې روټۍ ما سره خوري، روټۍ ټیم و او که نه ځي شاهي مهمانخانه کې خوري. نو خو شهزاده و. نو هغه وایي چې یاره شاهي مهمانخانه خو بیل ځای دی، خو باچا له خو به د هغې نه زیات اکرام کېږي، ځکه دوی باچا و. نو هغه ورته نه تا سره خورمه. وایي ښه ده راځه کښېنه. چې کښېناستو لاس پاسې وینځو، مسور رالل، مسور یې پخ کړي ساده د وربشو ډوډۍ ورته. چې ورته وکتل طبیعت یې خو ډېر خراب شو، خو بس همداسې پې ورمله کې ډوډۍ یې رونیولو. نو اورنګزیب ورته وي باچا ورته یې وي بسم الله خو وایه که نه شیطان پکې شریکي. هغه ته یې مړه شیطان وزګار دی، شاهي مهمانخانې ته ولې نه ځي چې مزدورو ته کښېني؟ داسې باچا و ښه، مهمانخانې ته ولې چې مزدورو ته کښېني؟ لیونی شوی دی. په باچاهۍ کې به هغه ټوپۍ خرڅولې، دا ټوپۍ به یې جوړولې، دا به یې خرڅولې. به د هغې نه به چې څه راتلل په هغې باندې به یې ګزاره کوله. نو د ده په محل کې یو بهروپیه سي بس میراوس ټایپ سړی و، نو کله یو کله بل. نو هغه به خلک دوکه کول. دې ورته یوه ورځ وایي چې ما نشي دوکه کولی. هغه ورته د باچا تا به هم دوکه کړم. بس ده ورته وایي که زه دې دوکه کړم 2 دیناره به دله در کوم. دینار د سرو زرو اشرفۍ ته وایي. ته ډېره ښه ده. به دا سړی غیب شو، میاشت 2 3 4 5 اړو پته ونه لګېده. څه زمانه پس په ځنګل کې راووتو. خلکو ویله که په ځنګل کې د خدای وولي و، بس غټ غټ ویښتې پرېښي و، ګیر و ساده لباس یې اچولی و، بس الله الله به یې کول. به خبره د ځنګل نه را روانه شوه د باچا غوږونو ته. دا خو ډېر نیکدل سړی و. د علما د یو فتاوه لیکلې، فتاوه عالمګیري د 400 مفتیانو په مدد سره یې لیکلې ده. به ناست و د هغې د کور خرچه، د هغې خرچه، دا به ناست و د هغې د خوراک خرچې، دا به محمود د اورنګزیب عالمګیر ورکولې. او یو فتاوه یو فتاوه عالمګیري غټه فتوا ده. نو دی خو د علمو دلداده او د بزرګانو خلکو بس قافلې جوړه کړه، وفد یې ځان سره تیار کړو، تحفې تحایف یې واغېستو، وي راځئ چې ورشو ملاقات کړو. چې کله هلته ملاقات له لاړو، هغه ته مریدان د هغه نور هم ډېر شوي وو. ورته یې جي وي اورنګزیب عالمګیر دله راغلی دی. بس اول یې خو ټیم نه ورکړو، بیا په مینه زارې ته ټیم واغېستو چې څنګه راغی باچا تحفې کېښودې، ډېر لوی څیزونه پکې. بس ده چې هغه تحفو ته وکتل دی بهروپیه، بس هغې له یې یو لته ورکړه. باچا ته وایي مړه دې نه خو مونږ دا دلته ځنګل ته را تښتېدلي یو، تاسو راپسې دلته هم دا دنیا راوړه. باچا ته نور هم متاثره شو. به جي وي دعا راته وکړې، دعا یې ورته وکړه، بس دی روان شو. چې څنګه اورنګزیب عالمګیر ووتو، دی بهروپیه ور منډه کړې، ورته باچا سلامت د لاسه یې رونیو. هغه څه ګېټه پې چې جوړ کړو شکل صورت هغې لرې کړو. ورته یې زما 2 دینار روباسه انعام، دوکه مې کړې. هغه وخندل. بیا ورته ویې یو خبره ته کومه، تا له چې کومې تحفې ما راوړې وي دا د لکونو کروړونو روپۍ وي، تا دې 2 دینارو ته ولې دغه وکړو؟ او دې جوي دا نسبت ډېر لوی نسبت دی. بیا به خلک په دې باندې اعتماد نه کوي، وایي به چې یاره دا ټول خلک 1 نمبر خلک دي، و د دې نسبت د وجې. نورون نسبت نه، دا ډېر لوی څیز دی. مونږ تاسو ته خدای تبلیغ نسبت را کړی. دې وخت کې مونږ د خلکو په نظر کې مونږ تبلیغیان یو، تبلیغیان. دا ډېر لوی نسبت دی. ګورئ مونږ ته خو د خپل ځان پته نه لګي، زر و قدر خو زرګر سره یې که نه. د الله په نظر کې اوس دا راټوله دا حدیث قدسی کې الله جل شانو فرمایي ای زما بنده ته ما په زړه کې یادې، زه زړه کې یادو. اوس مونږ الله یادو که نه، ټول ورته غوږ دا د الله تذکره ده که نه. ای زما بنده ته ما زړه کې یادې، زه زړه کې یادو. ته ما د خلکو مخ کې یادې، د دې نه بهترین مجلس د فرشتو مجلس کې زه تا تذکره کوم. ته ما هیر کې بیا یم زه یادوم. بعضې وختونو کې مونږ الله بلکل هیري که ګناه چې کله سړی کوي د ده نه الله هیري، چې کله ورته الله یادي که نه مستحضري.
محمود غزنوي ایاز ته ووایي که نه وی ایاز باندې ډېر اعتماد و عاشق و پې نو نور وزیران دا خو یو فطري خبرې بغض او کینه وي هغې وایي چې دا باچا د ده ډېر خیال ولې ساتي مونږ ته ولې دغه نه راکوي توجه باچا ته خبر اوسي نو هغه ولې یو چاړو او یو چرګ یې ورته ورکوي زه دا حلاله کوي خو داسې ځای کې حلاله کوي چې ګورې څوک وي نه نو بس لاړل خلکه څوک یو ستنې ته کېناستل څوک کمر ته کېناستل چرګ یې نه سوټ ووړی ایاز وګرځوله واپس یې راوړه باچا ورته دا ولې هغې ته یې ولې منع نه کړه بس خو یو طرف ته شو ایاز ته یې تا ولې حلاله نه کړه وی هر ځای کې الله و هر ځای کې الله و الله خو هر ځای موجود دی الله وایي زما بنده ته ما زړه کې یادې زه دې زړه کې یادوم ته زما د خلکو مخکې تذکره کې د دې نه بهترین مجلس د فرشتو مجلس کې زه ستا تذکره کوم ته ما هیر کې بیا دې زه یادوم موږ چې ګناه کوو الله رانه هېري که نه او بیا هم الله رزق راکوي پخوانو امتونو کې به چا ګناه وکړه په دروازه به ورته ولیکلي چې بېګا سړي دا ډنډه لړلې ده او نن څونه ګناهونه رانه کېږي آدم علیه صلات وسلام خپل بچي ته وایي شیست پیمانه چې ګناه شو زه الله د خپل اهل نه جدا کړم آدم علیه صلات وسلام سریلنکا کې کوز شوي ده او اما هوا دا په جده کې کوز شوې ده د اهل نه خدای جدا کړم الله ورته اهبطو کوشي شیطان یې مسره وایي زه خپل اهل نه الله جدا کړم ایا مونږ ګناه کوو چېرته د خپل کور نه جدا شوي یو نو خپل کور ته ځو الله څونه کریم دی ما غرک بربک الکریم الله وایي زما بنده کوم څیز په دوکه کې اچولي کوم څیز دا شکوه ده د الله ګورې ښه ما غرک بربک الکریم کوم څیز په دوکه کې اچولي نورونو د الله د ذات سره تعلق جوړ شي د الله وایي زما بنده خلکو مخکې تذکره کې زه ستا تذکره د فرشتو په مجلس کې کوم ته ما هیر کې بیا دې زه یادوم حدیث کې راځي وایي کله الله جل شانه د هر انسان زړه ته په 4 غنټو کې 400 پیرې د رحمت په نظر 4 غنټو په 4 غنټو کې 1400 او 40 منټونه دي او دا چې په 400 باندې تقسیم کې تقریبا هر 3.5 منټه پس الله د موستان زړه ته ګوري یې لکه څوک دي دا زړه چاته متوجه دي هغه زړه نه مونږ چاله ورکړی دی په هغه زړه کې نن د ښځې دی شته د بچو پکې شته د کاروبار پکې شته د ګاډي پکې شته دا خو به داسې ووایي چې ضروریات دي خواهشات یا ضروریات خو د انسان د فایدې څیزونه دي نن په دې زړه کې د سپو قدر شته دی د سپو د مړدانو شته د تیترانو شته خو نشته د الله پکې نشته مولانا جمشید صاحب رحمت الله علیہ یو ځل ریوڑ مرکز کے بیان کو آگے کیوں فرمائل وی جب اللہ کی اپنی بندے سے دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو جانوروں کا غلام بنا دیتا ہے کوئی تیتر پالتا ہے کوئی بٹیر پالتا ہے وی دا اللہ چې کله د خپلو بندګانو سره دشمني شي وی د زناورو غلام یې جوړ کړي څوک سپي پالي څوک تیتران څوک مړدان ډېر لوی څیز دی نن موږ ته هغې دغه نشته نو په دې زړه کې د دې څیزونو ځای شته خو نشته د الله پکې نشته الله وایي زما بنده هر 3 منټه پس زه ستا زړه ته ګورم دا ډکم کوم او د هغې الله نه روان وي الله وایي چېرته تښتې ففروا الی الله الله طرف ته منډه کړه ان وجدتنی وجدت کل شی الله دې ومونته هر څه دې ومونتل ان فقدتنی فقدت کل شی الله دې رک کو هر څه ته نه ورک شو ګوره او څومره رحیم ذات دی څومره محبت کوي د اویا میاندو نه زیات محبت کوي حجاج بن یوسف چې کله مړ کېدو وایي ده کې دننه چینجي اړمو چینجي یخني یې کېده د اور انګیټۍ به ورسره یو ځای لګولي او وی مور ورته په دغه وخت کې راله ورته بچي الله به دې وبخي مورې کو تا ته د اختیار الله درکړي او یا 77 یا صحابه د شهیدان کړي یا صحابه کرام 1,50,000 دا د په خپله توره د خلکو نه سرونه قلم کړي دونه صفاک او ظالم علماء ورته د ازلم صیغه ورکړی ازلم سپرلیټیو ډیګري ټولونه زیات ظالم سړی دومره لوی ظالم او مور ورته وایي بچي الله به دې وبخي مورې کو د اختیار تا ته الله درکړي زما خو د تلو ټوټې زه به جنت کې داخل وم ورته یې الله ما سره د اویا میاندو نه زیات حسن بصری رحمت الله علیه ته چا دا خبر وکړه وی حجاج بن یوسف په آخر وخت کې دا ویلیو ورته کیدی شي چې الله یې وبخي ځکه حدیث کې راځي الله پاک وایي څنګه په ما باندې ګمان کې هغه شانتې به زه معامله کوم څنګه ما سره ګمان کې دقه شانتې به درسره معامله کوم نو د الله نه رحم امید ساتو ایمان بین الخوف والرجاء د یاري په منځ کې زړه ورکېږو به هم نه چې بس الله مې ډېر غفور رحیم دی ورځه په ګناه نه یریږو به د الله نه امید به ساتو د الله د رحم تانوي بابا په علمي لطایف کې یو لطیفه لیکلې ده وایي د یو عراقي یو چودري د هغه لور ولور
پیغله لورې وه د هغې نوم و رحیمه. نو یو ځل د چودري صاحب کره غل راوړېدو، غل. نو بس هغه ځای کتو چې کوم ځای کې چانس ووامه، غټه حویلي یې وه. و به داسې په یو کوټه به ګرځېدو اخره کې یو کوټې ته ورسېدو، هغې نه رڼا راتله، داسې رڼا ترې راوته. و چې دوی څنګه ورغې داسې په یو سترګې پکې وکتل، نو وي دا چودري صاحب او ښځې ناست دي، وي ګپ شپ یې اوس لګولې دي. وي هغه ورته وایي چې سړیه دا لورم پیغله شوې ده، او چې ته سړی ولې وګوره چې بس نکاح یې وکړو چې ځان ترې فارغ کړو. هغه ورته وایي چې ښځې په دنیا کې خو درې قسمه خلک دي، یو هغه دي چې حسن جمال لپاره کوي، یو هغه دي چې د مال لپاره کوي. نبی علیه صلات وسلام حدیث دی تنکح المرأة لاربع، د ښځې سره څلورو خبرو د وجې نکاح کیږي، لمالها، لحسبها، لجمالها او لدینها. او ابو هریره رضی الله عنه ته نبی علیه السلام فرمایي فاصبر بذات الدین تربت یداک. د حسن د وجې، د مال د وجې او دغه د وجې، د دین د وجې، حسن، مال، حسب او دین د وجې. او نبی علیه صلات وسلام د دیندارۍ ته ترجیح ورکړه. دا نور څیزونه وقتي دي. مال ډېر خلکو له راشي لاړ شي، حسن د دې یو خپل ټیم وي، بس بیا مخ ګونجي شي او حسن هم ختم شي. حسب دې چلیږي او ما دین دا مستقل او دایمي څیز دی، دنیا هم پېښي آخرت پېښي. نو وي دغه څو خبرې دي. نو وي مال خو موږ له خدای راکړی دی، لور زموږ ډېره ښایسته ده، خو چې ته دینداره سړی ولې وګورو، دینداره. نو دینداره به کوم ځای کې ګورو؟ نن سبا خو داسې زمانه ده وي چې دینداره ډېر کم میلاویږي. هغې ورته سړي دا خو اسان کار دی، خو دې وخت کې جومات ته لاړ شه، چې کوم ځوان د الله په عبادت باندې ولاړ دی، مشغول دی په جومات کې، خو به دقه دینداره دی که نه. نو غل خو دا خبره اورېده که نه، نو غل وی چې یاره غلا څه نه کوم، خو راځه تیار چانس راته میلاویږي. نو بس غل منډه کړې، بس لاړو. پخوا خو به جوماتونو ته تاله نه وه پرته، اوس خو ورته تالې پرتې وي، دنیا پکې ډېر راننوته، بس تالې مو ته واچولی شو. بس د جومات دروازه کوله وه، غل یا اودس کړی یا نه کړی، خو بس لاړو ودرېدو او بس د قصد یې جړا شروع کړې، رینګه رینګه کوي که نه. بس دې وخت یو کړپ وشو، چې څنګه کړپ وشو بس دې پې شو چې چودري صاحب خو راغې، جړال یې نور هم زور ورکړو. بس وي هغه راغې، وي په دې اوږې ورته لاس کېښودو چې راځه ځوانه ډېر جړا مه کوو. دقې وخت کې وي د الله جل شانه د رحمت نظر ورته متوجه شو، هغه د قصده جړا په حقیقت کې بدله شوه. بس وي ده چې ورته وي راځه ځوانه غم مه کوه، وي هغه ورته چې زه خان رحیمه دې ځان سره سنباله که ما ته رحمان مل. الله داسې ذات دی، په لږه باندې له بنده نه راضي کېږي، په لږه باندې خوشحالېږي. خو دغې الله طرف ته خو مونږ لاړ شو که نه. نن خو مغه الله پرېښي د دنیا لپاره، دروغ وایو، الله دې معافي وکړي، دوکه کوو، ملاوټ کوو، خلک خرڅو، ژوندي خلک، دا د لږو پیسو دپاره. الله هم مخې ته نشته دی، آخرت هم مخې ته نشته دی. وایي که الله او آخرت هم مخې ته وي، بیا به ګورې دا ګناه به چا نه کوله. نو د دې وجې دا خواري او محنت دی چې د الله د ذات سره زموږ ستا تعلق وشي، الله دې زړه ته کوشي، الله بیان کو، د الله تذکرې کو، الله په دې باندې خوشحالېږي. نن د دنیا خبرې ښه ډېرې دي، چاته یو مضمون ورکه، یو عنوان ورکه، شروع به شي په ګنټو به خبرې کوي، ستړي کېږي به نه. او چې د الله خبره راشي اورېدو ته یې ګورې نه وي تیار. الله دې معافي وکړي. تاسو خپلو مساجدو کې چې کوم سړي درېږي، ورونه یو ضروري اعلان واورئ، باقي مانځه نه پس دعا نه پس په دین د محنت باره کې خبره کېږي. خیال مي ماشاءالله جوماتونو کې خو دروازې هم ښه ډېري، بس نه راغی چې ځان پرې وباسي. پته ورته لګي چې نن د چهارشنبې ورځ ده که نه، په یخه یخنۍ کې هم ټولې دروازې کړو کړي چې څنګه به دې ځان وباسي. دا ولې؟ دا د الله د ذات سره محبت نشته. نن د دنیا محبت په دې زړه کې شته، خو د الله د ذات محبت نشته. ګندګي ده چې دنیا هم زړه ته دننه کړې ده. قیامت په ورځ به الله پاک دا زړه ګوري نه چې دا خو ما د خپل ذات دپاره درکړی و. بنده ټول دنیا یو سیستم د رحمت په نظر نه دي کتلي. وی که الله دنیا ته رحمت په نظر کتلی وي، کافر له به یو ګوټو به نه وي ورکړي. الله وایي دغې ته مې نه دي دغه کړي، او ستا زړه دا مې خپل محل جوړ کړی، خپل ځای مې جوړ کړی. کتل مې پکې چې په دې اړه کې څه دي، په دې اړه کې څوک دي. نن په دې اړه کې د هر څیز محبت شته دی، خو کو نشته د الله پکې نشته. نور د الله محبت په دې زړه کې راشي، الله بیان کو. یو صحابي په مسجد نبوي کې ناست دعا غواړي، یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما تواري منه سماء سماء ولا أرضا أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. الله نبي دې خوښ
چې راغی ورته سونه ورکړه، سونه داسې دا انډې عمره سونه وه. هغه نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي وي پته ده شته ولې مې درکړه؟ یا رسول الله زموږ رشته داري ده. رشته داري په خپل ځای باندې وایي تا د الله جل شانه په داسې خشته الفاظو تعریف بیان کړو د هغې د وجې نه یا من لا تراه العیون، ای غذات سترګې دې لیدی نشي، ولا تخالط الظنون وهم ګمان تا ته رسیدی نشي، ولا یصف الواصفون تعریف بیانول و تعریف نشي بیانولی، او د زماني حادثات دا په الله باندې اثرانداز کیدی نشي. الله د زمانې نه یریږي نه، د غرونو پیمانه الله ته وزن الله ته معلوم دی، د سمندرونو پیمانه الله ته معلومه ده، الله جل شانه ته د باران د قطرو تعداد معلوم دی، الله جل شانه ته د اونو او پاڼو تعداد معلوم دی، الله جل شانه په توره شپه کې څونه څیزونه دي الله ته معلوم دي، د ورځې په رڼا کې کوم څیزونه دي الله ته معلوم دي، او د غرونو په بیخونو کې کوم څیزونه کوم دغه پاتې معدنیات الله ته معلوم دي، د سمندر په تح کې کوم سیپې پرته ده الله ته معلومه ده، نه یو اسمان بل اسمان د الله نه پټولی شي، نه یو ځمکه بل ځمکه د الله نه پټولی شي. دا د صحابي هغه الفاظ وو. نبی علیه صلات وسلام پې دونه خوشحاله شو وایي تا د الله جل شانه په داسې ښایسته الفاظو باندې تعریف بیان وروڼو د الله جل شانه صفات بیان کړو، الله ذات بیان کړو، الله بیان کړو، الله سره تعلق جوړ کړو، او دغه تعلق د صحابه رضی الله عنهم اجمعین په اعلی سطح باندې جوړ کړو. الله ورته مخامخ و ګناه هغې خو تصور هم نه و د دې څیز، حالانکه دا نه وه چې ګناه محفوظ وو. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې صحابه کرام دا محفوظ دي، محفوظ د ګناه احتمال دی خو الله بچ کړي د ګناه. یو صحابي عمر رضی الله عنه دور خلافت کې به یو صحابي راتلو مسجد نبوي کې به مونځ کو، څو ورځې حضرت عمر رضی الله عنه صحابي ونه لیدو، نو تپوس یې کړو صحابي چا ورته ویلي خو وفات شوی دی، بس راپرېوتو د پنچو پته ونه لګېده، په غوږونو په پوزه باندې وینه راله، هارټ اټیک ورته شوی او پته ونه لګېده چې بس مونږ لاړو دفن هم کړو. هغه وایي ما هغلته بوځې، هغه چې به کله مسجد نبوي ته راتلو په لاره کې د یهودي کور و، د هغه یو جینۍ وه لورې وه، هغه ورته ولاړه وه، هغې به ورته اشاره کوله دې خوا راغله دې خوا. دې انسان دی بشري تقاضه شته، نو یو ځل یې 2 قدمه واغېشتلو چې 2 قدم 3 یې اغېشتو راپرېوتو هارټ اټیک. عمر رضی الله عنه په قبر باندې آیات وی ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د الله نه ویرېږي الله به 2 جنته ورکوي. اواز راغی د قبر نه امیر المؤمنین دواړه میلو شوي دي. داسې زندگی به دا زندگی نن خو موږ په شیطان الله قرآن کې انه لکم عدو مبین ښکاره دشمن هم دی، په دشمنۍ باندې ونیسئ، خو موږ ورسره دوستانه کړې ده چې هغه څه وایي منو یې، چې هغه څه وایي منو یې، په لاره باندې روان. الله وایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مه ځئ د په لاره باندې. قیامت پر ورځ به یې دقسې په منبر باندې ناست دي اسفل السافلین کې، خلک به ورته وایي ستا د لاسه رالي، ستا د لاسه. ځکه قرآن کې الله جل شانه وایي من شر الوسواس الخناس، د شیطان د وسوسې نه پناه غواړئ، الله یا الله د شر نه مې محفوظ وساتي. دا دعا کوو من شر الوسواس الخناس. خلک وایي ستا د لاسه، ګوته به داسې نیغه نیغه کوي، به دوی فلا تلوموني ولوموا انفسکم، ما مه ملامته کوئ، خپل ځانونه ملامت کوئ، د لاسه مې نیولې وې ځکه وسوسه راغلی من شر الوسواس الخناس. نو شیطان دا ظالم دی، دشمن دی زموږ. الله وایي په دشمنۍ باندې ونیسئ، په دشمنۍ باندې ونیسئ. چاته دا نه وایي چې مونځ مه کوه، روژه مه نیسه، زکات داسې چاته ویلي دي، خو دوی لانا تصویب لانا ما بس مازدیګر د لمانځه ټایم دی که مړه دا خو 15 منټه شته، دا خو 15 منټه شته او 10 تیاسیم شته، بس ورځي به 15 منټه دي شي، مړه لا خو 3 منټه شته، او زمونږ استاد خو 2 منټه لیټ هم راځي، دا خبرې کوي، بس هغه ټایم پې دغسې تېر کړي. خو اوس خو رانه جمع لاړه تکبیر الله لاړو، زه مړه اوس پې وکړو، دوکانداران وي که نه، زه بس هغه پوباندې والا جومات ته به لاړ شم، پوباندې والا هم ترې لاړ شي، هغه نیمو والا جومات ته به لاړ شي، نیمې والا هم ترې لاړ شي، زه مړه وي بس دې دوکان کې به وکړم، دوکان مصالح ورسره پرته وي. نو شیطان چاته دا نه وایي چې مه کوئ تصویب. حیات الصحابه لیکلي میسره رضی الله عنه ماشوم الګ دی، او د نبی علیه صلات وسلام د نبوت د اعلان نه مخکې حج ته به خلک راجمع کېدل، موسم حج کې د حج په ایامو کې قافلې به راتلې او دا قبایل به راجمع کېدل، یو میله به لګېده. نو میسر رضی الله عنه وایي نبی علیه صلات وسلام زمونږ خیمې ته تشریف راوړو، وی اسلم تسلیم، اسلام قبول کړه، سلامتیا والا بشي، ما ځان سره بوځئ، دنیا او آخرت خیر به یوسي. وی دا خبرې کولې په ما ډېرې خوږې ولګي. وایي زمونږ څو مشران ناست وي، ما ورته چېرې ډېر ښایسته خبرې کوي، وی هغې وایي چې ورېږه نور مشران چې راشي بیا به ورسره خبره کوو. نبي سلام انتظار وکړو، زمونږ نور مشران راغلي، هغې ته مونږ وویل چې جي داسې خبرې کوي.
نبی علیہ السلام هغې سره هم خبره وکړه وی هغې ورته چې زه بیا به ګورو داسې ورته ونه وی شیطان ظالم دی داسې ورته ونه وی چې نه اسلام نه راوړو بیا به ګورو وی حج ختم شو موږ را روان شو فدک طرف ته لاړو مدینې منورې ته وی هلته یو یهودي حبر را سره میلو شو د یهودیانو عالم حبر وی راته وی دا راغلیم د شام نه د دقې په تلاش کې موسی علیه السلام نه پس دا یهودیان نه دي دا یثرب ته مدینې ته د مدینې تاریخي نوم یثرب دی دا ځکه ورته راغلي وو چې دې ته پته وه چې نبي آخر الزمان به دلته راځي په کتابونو کې لیکلي دوی وی چې دا کریډټ هم مونږ یوسو ټول نبیان خو مونږ کې راغلي دي که نه چې دا کریډټ هم مونږ یوسو د هغې دپاره دوی راغلي په مدینه منوره کې آباد نو دوی وی چې مونږ هلته لاړو وی یو یهودي عالم رامنډه کړې چې تاسو سره یو کس داسې میلو شوي وو وی مونږ ورته چې یاو چې داسې خو را سره میلو شو ورته چې خبره مو منلې وي مونږ ورته چې نه مونږ ورته چې بیا راته چې ظالمانو واپس لاړ شي دا د الله برحق نبي دی میسر رضی الله عنه وی ما ورته چې راځئ چې واپس لاړ شو وی هغې وی چې زه بس بل کال چې حج ته راځو بیا به راشو ګوره بیا م ورته انکار ونه کړو چې نه اسلام نه قبلو بل کال چې راشو بیا به خبره ومنو میسر رضی الله عنه وی مکه فتح شوه وی زه بیا رالم ځوان شوم نبي علیه السلام چې ما ته وکتل ما ته چې میسره اوس رالې وی ما ورته چا یا رسول الله وی ما ورته یا رسول الله زموږ مشران خو مړه شوي دي ټول اوس په چرته یي وی د الله نبي فرمایل چا به جهنم کې نن مونږ په دقه سیزو لانا هلکه توبه وباسه لانا مړه دا خو ژوند شته دی ځوان یم اوس کو توبه وباسه بیا به رانه الله وی ماتوه ما طرف ته راځه تی کوه ماتوه ما طرف ته راځه ګناه کوه توبه ماتوه ما طرف ته راځه زه به دې ګناه معاف کوم ستا ګناهونه یې د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې ولې نشي ته یو ځل راشه توبه وکړه یا الله زما توبه ولا وبالي معاف کولو کې ما ته هېڅ پروا نشته نو شیطان چاته هم دا نه وایي چې دا شی مه کوه خو ته یې لا نه اوس مه کوه ځوان یې توبه لا مه کوه صبر لا وخت شته دی حدیث کې راځي سړی بوډا کېږي دوه څیزونه پکې ځوانېږي دوه څیزونه پکې ځوانېږي امیدونه زوی او لمسي به واده کوم وکړوسي به دا کوم چې د ورته ووایي کاکا ته خو بوډا شوي په بابا باندې باید سړی خفن شي لکه ما ته بابا ولې وي زه خو لا ځوان زلمې سړی خواهشات د دې بریک نشته ورې نن دا کوم سبا دا کوم خواهشات خو به انشاءالله په جنت کې پوره کېږي جنت ته وځو انشاءالله هلته پوره کېږي هر مؤمن به جنت ته ځي انشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دي دی به جنت ته ځي انشاءالله د الله رضات نه د امید دی ځو به انشاءالله ځکه علما وایي جنت بالافضال دی د خدای په فضل سره دی جنت ته په اعمالو به نه ځي جنت ته به د خدای په فضل ځي خو بیا په جنت کې مراتب دي چې وایي د الله عرش دا به د هغې چتي د جنت الفردوس او د الله روزانه دیدار الله به ټول نعمتونه جنتیانو ته ورکړي ټول نعمتونه او جنتیانو ته به وایي جنتیانو هر څه مې درله درکړل الله بس ډېر دې خوشحاله کړو الله ډېر دې خوشحاله کړو الله جل شانو به ورته وایي چې نور هم خوشحالوم وی الله جل شانو جنتي حور راولي هغه به خپل سرناک آواز یو ګانه دي ته ووري بیا به الله ورته خوشحاله الله ډېر خوشحالي محمد علیه السلام به سوره یاسین وي الله به سوره رحمان وي الله چې کله سوره رحمان وي وی د هغې نه به اوریځ جوړېږي د هغه اوریځ نرۍ پشم باران کېږي او چې په مؤمنانو باندې راوځي نور به د مخونو زیاتېږي ښایسته کېږي نور به د مخونو ښایسته کېږي وی الله به ورته وایي چې لاړ شئ د خپلو علماو نه تپوس وکړئ د دې به راشي علماو ته به وایي چې څه غواړو الله خو هر څه راکړه څه غواړو ای به ورته وایي د الله دیدار وغواړئ 8 لکه کاله خاص وام دیدار 8 لکه کاله دا به هر جنتی کوي که هغه د ادنا درجې دی که د اعلی درجې دی 8 لکه کاله دا خاص وام دیدار دی بیا په اعمالو باندې ده چا ډېر تهجد کړي دي چا ډېرې روژې نیولي چا ډېر منځونه کړي چا ډېر تبلیغ کړی دی چا مال د الله په لاره کې صدقه او خیرات کړي دي ښه اخلاق ښه معاملات یې کړي دي دته روزانه د خدای دیدار د چا اعمال د دې نه کمزوري هغه به هفته کې یو ځلي د چا به میاشت کې جنت کې به ورځې نه وي ورځې شپې هلته نشته خو دا به یو مقدار او اندازه الله پاک انسانانو ته ښیي دونه تیر شو مشک او زعفران څومره ګران څیزونه دي قیمت یې بلا شی دی قیمت او د جنت واښه دا به د زعفران وي زعفران جنت کې کوم محلي هغه جوړېږي د سرو زرو د سپینو زرو خښته دا به د مشکو په ذریعه باندې یوځای کېږي مشک اوسې د هغې لپاره نیولې کېږي اوسې ذبح کېږي بیا د هغې نه د هغې د نوم نه روښکلي کېږي څومره ګران قیمتي څیز دی دا په جنت کې بس هر ځای کې وي څنګه دلته خاوره ده که نه داسې به هلته مشک د سرو زرو اونې د سرو زرو اوښان
سورلی به پکې تا حد نگاه به د هغې رفتاري تا حد نگاه داسې نظر ځي که نه دونه به رفتاري عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بعضې محلات په جنت کې ځوړند دي ځوړند عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته وایي یا رسول الله دې ته به داخلېږو څنګه وایي څنګه چې مارغه والوځي او خپلې جالې ته ننوځي داسې به نو دا خوشحالي دا په اعمالو باندې دی بیا به دا درجات په دې اعمالو باندې میلاوي جنت ته به ځو د خدای په فضل انشاءالله خو چې څونه هم ځان ستړي کړو څونه هم تبلیغ وکړو وخت هم راواغېشتو مال هم راواغېشتو د الله په دین باندې مو صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین وخت مال جان دا د الله په دین باندې ولې به نه لګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخت جان مال د الله په دین باندې ولګو په لوګه باندې وخت تیر کو په لوګه باندې صحابه کرامو به صفونه پرېوتل په مانځ کې طاقت او قوت ول الله داسې ورکړي دي روب او دبدبه چې د کیسر او د کسرا محلاتو ته به تلو خپل خرونه به د هغې دغه سره تختونو سره تړل دومره روب او دبدبه او د لوګي د وجې به پرېوتل د لوګي د وجې عمر رضی الله عنه وایي زه د مسجد نبي ته رالم کور کې هېڅ هم نه بلکل لوګه وه وی حالت مې خراب شو وی رالم مسجد نبي ته وی دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی رنګ تک زیړ دی ما ورته چې ولې امیر المؤمنین وی راته وی چې کور کې هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته د لوګي حالت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې کې تشریف راوړي مو ورته یا رسول الله ولې ورنګ تک زیړ وی چې کور کې هېڅ هم نشته خوراک داسې حالات د الله نبی اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین یا الله ژوندم د مسکینې مرګم د مسکینې حجرم د مسکینې وی بس وی چې راځې دا ایوب حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته دلته لاړو وی هغه کور کې نو بیبي وه وی هغې وی چې کینې راځي وی هغه زر زر راغی چیلې بچي یې ذبح کړو او بیا لاړو د کجوري او خوشا کچه پخې پکې وی الله نبي ورته وی چې پخې به یې راوړي وی چې یا رسول الله طبیعتونو خبره څوک کچه خوري څوک پخې ودي خوري او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته چې کله هغه دغه کېښودی شو رزق نو یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو بوټی اوچته کړو روټۍ باندې کېښودي دا فاطمې له هغې هم 3 ورځې خاتون جنت خاتون جنت د جنت د ښځو سرداره حسن او حسین نبی علیہ السلام تشریف راوړو حسنین جاړي نبی علیہ السلام حسن اوچت کو خپله ژبه مبارکه خولې کې ورکړه روله شکل یې خوشحاله خندان شو نبی علیہ السلام کینو حسین یې روچت کو ژبې خولې کې ورکړه روله خوشحاله خندان شو هغې کې دا د جنت د ځوانانو سرداران د کور کیفیت ده نن خو مونږ وایو لوږه کم ده تاسو په خپلو محلو کې وګرځئ څوک داسې غریب شته چې د وخت په ډوډۍ نه خوړلی څوک داسې شته د یخنۍ موسم دی چې څادر به نه وي د 500 روپو به وي دا ضروریات الله پوره کوي خواهشات او وعده الله چا سره نه صحابو په دې تنګسیا کې د دین محنت خرجوا وما رجعوا ووتل واپس رانلل الله غیبي نظام د هغې تابع کړو اعلی خضرمي رضی الله عنه سمندر د پاسه وړېدو داسې روانو لکه چې په شیشه سړی روان وي اخوا فارسیان وی دیو آمدن دیوان رالل او اعلان یې کوي چانه څه پروتې دي یو صحابي ورته ما نه لوټه پروتې ده سمندر ته یې وروره زموږ لوټه یو چپه راډه خو یې ورته لوټه وویشته الله تابع کړل بیا قرباني یې هغه وکړه تابع ورته دا شو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه راغی خلک ولاړ ولې ولاړ یې وایي چې زمرۍ راغلی دی ورغه زمرۍ د غوږه ونیو څپېړه وکړه زه وي د الله مخلوق ولې تنګ الله تابع کړل ربیع ابن عامر رضی الله عنه د ځنګل په دروازه باندې د ځنګل ځناور نن به د نبي صحابه دلته شپه تېروي وایي مونږ ولیدل زمري خپل بچي خوشي کړي دي او شرمه خپل بچي خوشي کړي مار خپل بچي خوشي کړي ځنګل یې وي ټول خالي دا ولې دا محنت یې کو الله ورته نظام تابع کړو حضرت عمر رضی الله عنه کمیز ګنډي او نور ولملو شاته یې ورته وکتل نور تت شو په ځمکه باندې کوړه لته یې ورکړه وی پتا باندې خدا عدل انصاف حکومت کیږي دا ولې دا خواري یې وکړه محنت یې کو الله ورته دا تابع کړي نن خو موږ د خپل سوري نه یېرېږو د دیوال شاته راته څوک ولاړي که نه او یو بوی یې راته وکړو بس په لار دې ورته راپروت وي ولې د الله نه یېرې نشته دا هر یو څیز نه یېرېږو هغه د الله نه یېرېدل هر څیز یې تابع سفینه رضی الله عنه په ځنګل کې روان دی او د ملګرو نه جدا شو زمري په غړمباري را روان دی او دوی ودرېږه دغلته د نبي صحابي یم بس زمري لکې واچورو وی شابه ملګرو سره مې میلو کا یو روایت کې راځي د پاسه پسې شو یو کې وی هغه ته مخکې روان شو دی ورپسې ملګرو سره میلو داسې زموږ دا ولې خواري یې کړې محنت یې کړه الله پاک موږ تاسو ته موقع راکړی و सांस है चांस ختم न जाने किस गली में जिंदगी की शाम पता नहीं लगी मर कम वक्त राजी पे कम हालत हो यो खो तोबो हा ओ सच या अल्लाह जम तोबा नन नफस पे यो गुनाह
او که وشي په هغې به بیا توبه کوو خوښ هم ده که د الله د ذات علي سره به تعلق جوړو او دا تعلق به د الله نه غواړو د شپې به پاسو دې شپې یا الله خپل تعلق را نصیب کړي خپل محبت را نصیب کړي یو ضرورت را نصیب کړي